بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپو کیمرامین یاسر خان دی د عمرزو اخونډیر کې موجود یم. کتونکو کوم کور کې چې موجود یم نو دا د سړي ځان له دا کور اغوستی و او به د هغه دا دغه شعر دا به جوړم کوم مزدوري به هم کوم او بچي به هم ساتم. خو په دې ګرانۍ کې ژوند تېرول هغه انتخایي ګران دی او بیا چې بیمار شي د کور مشر د دغه ماشومانو پلار نو دې ماشومې سکول وي دا د سکول نه چې کومه ده نو راویستله نو خو دا راسره چا سپانسر کړه نو دا ماشومه به سکول ووایي. نن موږ دغه ځای ته رالو، موږ ته اطلاع وه روژه کې الحمدلله موږ چې څه کومک و مرسته وه دې کور سره م کړې وه خو دې زنانه ویلو چې خاوند مې بیمار دی او فالج وهلی دی نو موږ ورسه واده کړې وه چې کور ته به درځو هلته کې به ویډیو کوو. نو زما به د خپلو کتونکو نه دا خواست وي چې په اخونډیري کې دا کور دلته کې د احسان کور هر سړی پیژني چې څوک هم تپوس کوي چې فالج وهلی دی غریبانان چې کم دي نو مدد ورسره کولی شي. زه درته دې لیک ښیم دې چې په دې کټ کې تا وینې دا لاس وښیه دا دا لاس چې کوم دی ته څونه پورې اوچتولی شي؟ ښه او دا خپه هم چې کومه ده خپه به دا دغې دا کولی شم په مده کولی شم که نه. ښه څو بچي دي؟ څلور دي. څلور. څه مزدوري به دې کوله؟ باغونو کې مو کار کوو جي. ښه باغونو کې مو مزدوري کوله او بس بچو له مو راوړم بس دا دیم پکې خو یې راکاو او بس اوس پرې ګرانه که موږ ورته بیمار شو جي نو څه ورته څوک بس دغه یو بل دغه ته پراته یو نو په خپله مشر شته نه چې مزدوري خپاره څوک نشته جي. څو کالو شو؟ یاره دې تقریبا یو نیم کالو شو. یو نیم کال نه غالبا یو نیم کال نه تر پاتې شو خو یو نیم کال به حساب کو. نو بچي خو غواړي که نه نو دې لپاره ته څه کوې؟ څوک وړي؟ یاره بس کله یو کله نی کله لوږه کله تنده او د کلي خلکو را سره ډېر امداد لکه دا بوج چې لکه د کلي خلکو راله کله وړه راوړی کله غوړي راوړی کله څه و کله څه. یو خوا کټ کې پروت دی بل خوا چېرته ماشومان بچي څه وغواړي نو هغه ټایم کې باندې څه تېرېږي چې یو انسان یاره بس پړم نه تېرېږي خو څه وکړو نو دا ماشوم د سکول نه راویسته او دا واړه پیسې شوي دي د دې غم دی را سره چې دوی له کاپشن له کم ځای نه راوړم. او جي تا هم لا دا سوچ کو چې زه هم ویډیو ته راځم کې جي بالکل بات دا سوچ زموږ په دې خنډ کې هم دا نو چې دا به ویډیو دغه شانتې کېږي او کور ته به دغه شانتې خلک راځي او بیا به ویډیو کېږي او د مانه ماشومان دا غواړي ته به بل ته دغه کومه. ښه کتونکو لب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دې وخت کې ځان سره چینی او چڼه روجې او اوړه روړي دي. دا ماشومه چې کومه ده دا سویم کې بچي ته څلورم کې سکول نه راویستې؟ ولې؟ پیسې ونه وي کاپیان ونه پیسې ساتونه نه وي چې کاپیان مې واخیستې پنسل. ته سویم کې؟ ځکه درېیم کې. پاش وي؟ اوس بیګ کاپي به اخلي؟ نه نشته. نشته. قابل یې که نه؟ پلار چې سکول ته ځې نو پلار دله څه درکوي؟ نه نشته. نشته؟ کله کله نه. هسې پلار ته وایې چې پیسې راله راکړه؟ نه. ولې چې بیمار دی ځکه ورته نه وایې که نه؟ او ته؟ زه هم ورته نه یم. خو چې کله د سکول نه رایستې نو خفه وي؟ او ته سویم کې یاره؟ زه درېیم کې وم. څلورم ته شوم. څلورم ته شوې؟ اوس بیګ کاپي پکار ده؟ او چې سکول ته ځې نو ځان سره سوړئ؟ نه. ښه څه وایې تاسو په دې موقع باندې؟ زه خو یم زما را خاوند بیمار دی او دا یو نیم کال یې وشو چې په کټ کې پروت دی دغسې او د ده علاج هم صحیح ونه شو ځکه چې دوی به ټیک شو خو کله یې دوی وي او کله نه او کله زمونږ هم دغسې دي نو موږ چې موږ سره څوک دومره امداد وکړي چې زما را سړی پاسي او د علاج پې وشي او دلته کې موږ له داسې کاروبار دی کور کې روان کړي چې زموږ زه یې کولی شم او دا ماشومان یې کولی شي. تاسو یې کولی شئ او ماشومان کله چې دا لور د سکول نه راویسته نو خفه وي؟ نو خامخا به خفه قدام خفه وژړلې او میسانو پسې خبرونه کول چې راشه خو موږ دا نه شي ویلي ځکه چې موږ سره نور پیسې نشته چې موږ یې پلار علاج وکړو او د داسې دوایانې چې هغه دوی ونه خوري نو هغه کله کله به نخر هم راغلي؟ نهر مې لږې نهرې راغلي دي څو ورځې دغسې.
علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن سره چې کله ستاسو رابطه وشوه روژه څخه تېره شوه او جی او کتونکو دوی له ما بل اوس غوړي ورکړو نو ځکه او ټیم مې ولا ورکړو غټ ټیم مې ولا ورکړو نو غوړي ځکه ما دې کې نه دي راغستی خو 4 ماشومان دي دغه یوه لورکۍ ده سبق یې ډېر زیات خوښ دی کله چې درته بچي خو ورته وي که نه چې سکول له سره که نه هغه ټایم کې خو جی پړله بتا غاره خدای ته معلومه ده نو خو دا خو منې دا د الله را طرفه د الله له طرفه د ده الله یو امتحان او امتحان د موږ په شکر باتو او بعد دغه ماشوم د براتو بعد موږ اړلنه بغبخې دوړېدې چې دې لته ورکو موږ د دوی پیسې نشه خو بچي په دې پیري چې پلار سره څه نشته اوس په دې باندې پوهېږي په دې پوه شو ښه کتونکو دا دغه پریکټس دغه دی چې دې نه پاسي نو دا سټین سهار اخلي دوایانې داسې مریض سره پرتیس هم نشته او جی نو زمونږ دوی ته چې چیک اپ لاړ شم یا اکثر چیک اپ له دمه نو پیسې ډبل نه راغاتو اکثر چیک اپ وچو بیا دوی نه نو بیا چې دوی وروړو کله یو کله بل ته هغه قرارداد وکړو او قرضداري شوی هم ډېرې که نه یاره نو بس په دې ډېر یو نیم کال نه حساب وکړې جي نو کتونکو بل لږ وخت له به سوچ وکړو چې د یو نیم کال نه دی په دې کټ پروت دی دغه ماشومان تنکي بچي دي او دې وخت کې په مور باندې دا سخته تېرېږي چې هغه وایي زه څوک هم دې بچو له د کمې را پیدا کړم چېرته لاړه شم پلار خو دلته په کټ کې پروت دی نو زموږ چې څه وس و امن کړی دی کتونکو یو سړی وایي چې زه په خپله ورځم او په خپل لاس پیسې ورکوم نو موږ یې د کور ته دې ځای ته راوستی شو په خپل لاس ورکول شي یو سړی وایي موږ له نمبر راکړه نو ما نه نمبر هم غوښتی شي یو سړی وایي په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی موږ لی رالیږي او وایي چېرې تاسې په خپل لاس ورکې او دا بچي خپل بچي وګڼي او وایي چېرې دا زه سپانسر کومه دا یو نه ختمېدونکې اتیه ده چې دا ماشومه سبق ووایي څه پته لګي سبا افسره شي سبا نوکره شي د دې بچو چې د دې مور پلار چې کوم دی سهاره جوړه شي یا داسې ماشومان نو د پلار یې خواهش دی چې بچي مې سبق ووایي خو وي تشه جیبه ته مې دښمن نو څنګه یې ووایي نو او پوخان هم وایي چې سرمایه داره چې په بچو سبق ووایو خو هغه د یو نیم کال نه به دغه کټ پروت دی دی چې د الله سوچتوي نو دې ځای ته چې راشي نو بیا دا سوچتی که نه بیا ورته دا اړم دي دا بل لاس ورته دغه کوي نو نه کېږي نو په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی خو تاسو سره ولیږل موږ به دې ته رالیږلي زموږ چې خپل کوم وس دس دی روان دی کو به خو د دوی چې ما روژه کې پریاد واورېده نو ما یې چېرې زه به دغه کور ته ځم نن راغلی یم د دې علاقې خلک ورسره مدد کوي ضرورتمند دي او د بار چې کوم دی نو ضرور ورسره تعاون وکړي ډېر مننه خوشحاله اوسئ